په دنیا کې یو داسې ویلج یو داسې کلی هم شته دی چې د هغې هر اوسیدونکي ته خپل جهاز ولاړ وي، د هر کور مخې ته خپل جهاز ولاړ وي او هغوی ته د دغې جهاز اجازت وي، د دغې جهاز د استعمالولو اجازت هم شته دی. په کیلیفورنیا امریکا کې یو داسې ویلج یو داسې کلی چې د هغې نوم کیمرون پارک دی. په دغې کلي کې هر یو کس ته دغه اجازت دی چې هغه خپل پرایویټ جهاز ولري. په دغې کلي کې 120 کورونه دي او په زیاترو کورونو کې د هغوی سره جهاز موجود دی. د دغې جهاز دپاره دوی په خپل کورونو کې ګیراج هم جوړ کړی وي، لکه څنګه چې موټر دپاره ګیراج جوړیږي همدغه شانته هغوی د دغې جهاز دپاره ګیراج جوړ کړی وي. او د دغې سره سره مخې ته هم د دوی د کورونو مخې ته هم په دغې روډ باندې هم ولاړ وي. د دوی دغه په دغې کلي کې چې کوم روډ وي هغه داسې وي لکه چې کوم د جهاز وی وي. که د دغې کلي خلک د یو ځای نه بل ځای ته ځي، یعنې خپل آفس ته ځي، بازار ته ځي یا بل داسې ځای ته ځي، نو دغه خپل جهاز استعمالوي. په دغې کلي کې جهاز داسې استعمالیږي لکه په عام ځایونو کې چې موټر یا نور کومه سورلي استعمالیږي. په دغې کلي کې زیاتره خلک ریټایر ملټري پایلټس دي، ځکه دوی دغه جهاز ساتلی شي، په دغې جهاز باندې پوهېږي. دوی انجینیرز هم دي، یعنې دوی سره هر یو سامان هم موجود دی. که دغه د آیل چک کول وي، که دغه کې نور څه خرابي راشي په دغه جهاز کې، نو دوی په خپله باندې هم دغه جهاز صحیح کولی شي، دغه ټیک کولی شي. که یو خوا موږ وګورو نو په دنیا کې داسې ځایونه هم شته دی، داسې ملکونه شته دی چې هغوی په هغې کې هر یو کس ته دومره فیسیلیټي هغه موجود دي تر دې پورې چې هغه خپل جهاز هم استعمالولی شي. خو که بل خوا موږ پاکستان ته وګورو نو دلته هغه بیسک چې کوم فیسیلیټیز دي هغه هم د پاکستانو دپاره نشته دی. چېرې دغه شان حالات روانو نو خدای مکه زموږ د ملک په ډېر په ښکته باندې لاړ شي او بیا به کوم څه چې موږ ته نن سبا میلاویږي د هغې نه به هم موږ محرومه پاتې شو.